د ځان مرګ ته هم پې تیاري، جیل ته هم پې تیاري، چې کومه قرباني موږ نه دا خاوره غواړي ابه موږ ورکوو. خو دا سوچ زموږ نن هم دی او 100 کاله بعد هم دی چې موږ دا قومونه چې ټوټې ټوټې کړي نو دا خاوره موږ دا زموږ ده. زه بازو مین نه منم چې دلته کې د بدقسمتۍ ټکي به استعمال کما چې د عثمان خیل یا د پلانکار داسې یو تاریخ دی چې دلته کې په لویږ ځمکه باندې د مرګونو تباهي کېږي، یو طرف ته بل طرف ته، نو دونه غټې ځمکې به دا خلک پرېږدي. بس موږ به ولاړ یو په خپله خاوره به مړه کړي او بغیر مرګه موږ دا خاوره چاته په یو حالات نه پرېږدي. تاسو یو بله خبره وکړه چې یاره چې کېدی شي چې دا قام په دې مجبوره شي چې دوی د نیر طرف ته لاړ شي. د دې څه مطلب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او د نن ټیک 2 ورځې مخکې د ضلع مومن د تحصیلي پلانکار په مونډه کې د عثمان خیلو یا دغه خلکو د تحصیلي پلانکار په ګڼ شمیر کې خلکا راټول شو د بېدخلۍ خلاف. مظاهره وشوله، په دغه کې چې څه خبرې شوي دي او بیا د دې مزید لایحه عمل به څه وي د بېدخلۍ خلاف. نو په دغه موضوع باندې خبرې کومه، دغه حقایق ستاسو مخې ته راوړم. دا وخت ما سره د تحصیلي پلانکار سره تعلق لرونکی ملک لال کریم صاحب موجود دی، چونکې دوی په خپله باندې په دغه جلسه کې شورا احتجاجي مظاهره کې شمولیت کړی دی، تقریر یې پکې هم کړی دی. ملک صاحب ستاسو د وخت ډېره زیاته مننه کومه. د ټولو نه اول خو راته دا ووایئ چې بېدخلي ضلع مومن تحصیلي پلانکار یا ضلع مومن ته هم راورسېدلی، تاسو احتجاجي مظاهره وکړله، ځمکې د چا دي نو څه مخکې لایحه عمل به م سي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شروع کوم په نامه د هغه ذات چې بخښونکی او مهربانه دی. د خیبر ترجمان ټي وي سنگر صاحب ستاسو دې ځای پورې راتګ او زموږ سره پروګرام اټینډ کولو ستاسو ډېره ډېره شکریه. سرجي دا خبره خو چونکې لږ اوږدم ده، خو چې تاسو یو ذمهواري ده او زموږ دا خبره ټولې دنیا ته ورسي نو موږ به خامخا لږ تفصیل ته ځو. تاسو ته دا پته چې موږ قبایل چې کوم دی آزاد قبایلو د انګریزانو په دور کې او موږ ډېر انګریزانو سره ټول عمر دشمنۍ او فتنې کړې وې، نو موږ انګریزانو ډېر وروستو پرېښي وو. موږ له هېڅ قسمه موقع نه وه راکړې. موږ کې تعلیمي شعور نه و، موږ ټول بې تعلیمه پاتې وو. په هغه زمانه کې زموږ مشران ډېر زیات سادهګان وو. موږ ته دا علم نشته، دا تاریخ چېرې موږ ته 100 کالونه په دې خاوره پراته یو، دا علم موږ ته نشته. دا په دې خاوره موږ پراته یو. انګریزانو په موږ ته په هغه زمانه کې دا خبره وکړه چې تاسو موږ له ټکس راکوئ. نو زموږ خو قبایلو مشرانو تعلیم ایجوکیټډ نه و. هغوی وایي د څه چې ټکس درکړو، د عمل ټول ځنګلات وو، دشتې بیابانونه وو، داسې حالات کې نه و لکه دا نن چې دی. زموږ خلکو د هغې خبرې نه انکار وکړو. د تنګي خانان او د ابازو میاګان کاکا خیل میاګان چې کوم دي، دوی په هغه وخت کې د انګریزانو زه به دا ویم چې سپکو ته نشم ویلی، خو سورسي م وو، د هغوی تابعدار م وو، د هغوی منونکي م وو، د هغوی په اختیار کې م وو او ورسره تعلیم یافته هم وو. نو په دغه دوران کې دغه خلکو انګریزانو خدمت کولو او د خدمت په وجه هغوی ته وایي چې صاحب دا ټکس به موږ درکړو، دا ځمکې موږ پسې ولیکئ. نو په هغه زمانه کې چې کوم دی په هوایي لیول باندې انګریز په خپل کتاب باندې د لیکل په هغوی پسې وکړل. غټه وجه دا وه چې زموږ قوم سپینګیري مشرانو په انګریز ته ډېر په سپک نظر کتل. انګریز ته موږ اوس هم د سپک په نظر ګورو. موږ نه هغه وخت کې منلی او نه نن منو. موږ هغه وخت کې آزاد قبایل او نن هم ځان ته آزاد قبایل وایو. که ته زه مرجر کړی یم نو زه بالجبر مرجر کړی. نو کله چې زموږ دا مرجر نو شوی نو په د هغه 200-300 کال نه راواله د مرجره پورې موږ ته چا د دخل خبره نه ده کړې. چې کله زموږ مرجر وشو دوی ته موقع میلاو شوله، قانون زموږ بدل شو، دوی را پاڅېدل چې زموږ دخلونه دي. اوس دخلونو ته راځو چې ته سنگر صاحب د دې نه سوچ وکړه چې په یو ځای باندې ستا د 200 نه د 200 نه د 300 نه د 400 کالونه باره تاریخ پروت دی، ته پې پروت یې. زه د اتنګي خان او د کاکا خیل مې ته خاص کر دا ویم چې وروره د بازو د کاکا خیل مې د بازو د کاکا خیل مې ته چې قربان ته ماته د یو 300 کال تاریخ د یو مخبر یو ښیه، زه د څه منم. 300 کال تاریخ واسه د دې خبرې وښیه چې تا نه ما صرف یو دړۍ غنم وړي، دړۍ وربشې وړي، زه د څه منم. د 300 کال ماته دا تاریخ وښیه چې ته راغلی په دې کې تا ټیټر تاو کړی دی صرف په کتاب باندې. نو سنگر خان کتاب خو چې چا لاس کې کاري هغه سرکاري،
هغه وخت کې چې کوم دی د لاس کې خلکو د هغوی یو قسم د چې کوم دی نو دا سبب وایي چې دا دوی ورسره روغ او قبایل ورسره ورانو او ظاهره خبره یو سړی ما سره وران دي زما خو به سر سنډاخ په نه ډي چې غزاغله پیدا ورکوم کنه زه به هغه چاله پیدا ورکوم چې ما خیال ساتي نو په هغه وخت کې چې موږ سره دا عمل شوی دی اوس د هغه وخت نه راواله د ننه پورې په دې خاوره باندې زموږ ډېر تکړه خلک خاورو ته لاړو قسم پنځ ذاتي دشمنۍ پکې رالې هم پکې وشولې دا خو زه تا ته قسمیه خبره کوم دا سوچ مې ونه ساتي نه 2000 کاله نورم تیر شي چې زه به دې خاورې ته راشم او زه به دې قوم نه دا خاوره والم دا زموږ خاوره ده اول د خدای ده بیا زما تر پلار او د نیکه د ابا او د اجداد نه پاتې ده او دا سلسله روانه ده وروسته زما بچو ته پاتې کېږي هغې باره کې د دخل خبره راغله موږ قوم ته اطلاع وشو چې یاره دغه شان په منډه کې دخل راوتی دی حبیب الله خان نومې څوک سړی دی د منځو به چار څوکي نو دا ځمکه د هغه ده دا ځمکه چې د هغه دعوه او دا بېدخلي د هغه وه نو دا چونکې د عثمانزو خان دی خو دا وجه شوې چې د دوی کور والا چې کومه ده نو دا د ابازو د میاګانو خور لور ده نو د هغوی غیله ده دې کې حصه ورکړې ده نو په هغه حصې په باره کې هغه چې په امریکا کې ناست و د دې بېدخلۍ سیسټم یې برابر کړی په دې کې زمونږ د څپري ملاګوري چې تحصیلي پړانګار د شپږ په وړه شپږ عملمن ده نو بیا حیثیت یې پکې موږ ملاګور یو خو موږ د ډېر پخوا زمانې نه دې خاورې ته راغلي دي په خپل جایداد دی ملک هم دی نو د هغه زمانې څخه موږ په پړانګار په عثمان خیل حساب یو نو دې وخت کې موږ ځان ته د پړانګار عثمان خیل وایو او یومو نو ای کې څه یو لالمیر کاکا دی یو چې کوم دی صلاح الدین دی یو رحیم شاه بای دی څه کسان دي د هغوی دخل راوتی و هغوی اعلانونه وکړو ځمکه څونه وه نو دغه ځای کې خو د دوی سره د ځمکې لګي دي تقریبا چې زه خپله سوچ وکړم نو د منډې د خلکو سره موږ سره ډېرې زیاتې دي جي نه دا دخل چې اخیستلی کېږي دغه ځمکه اخیستنو چې ټول زه راغونډ زما په زیان چې خدای مې دې نه ګناهګري دا به څه د 10 جرم نه کته بره وه د دې یو سړي نه هم زموږ صحیح معلومات راته نه شته او دا د یو خان دخل و که نه دې موجوده واقعدار دی یو خان دخل نور چې کوم دی دوی چې کومه دعوه په موږ باندې کوي چې کنه نو بیا دا جایداد څه ډېر لرې دی دا زه نشم فیصله کولی چې دا 30,000 دی 20,000 دی 40,000 جرم دی چې که فرض که دا واغېستلی شي که نه دا 10 جرې به ده نو دا به د نورو تاسو وایي چې دا به د نورو دپاره یو لار کولا وکړي او بیا به هر سړی راځي او هغه به وایي چې دا زما ځمکه ده اصل خبر ده زموږ د قوم دا متفقه فیصله ده د اصغر نه راونیسه د منډې پوله نه تر د دامان د اقرب ډاګ د میچنۍ پورې دا 25 دیهات علاقه چې ورته کومه وایي ضلع مومند حصه ده ډسټرکټ ضلع مومند په دې کې چې هر څومره جایداد زمونږ دی د دې د زونګه د ترکزي برانخیل عیساخیل او د پړانګار د قوم د ټولو دا یوه متفقه خبره ده چې که په دې ډزو شرو غمو عدالتو کوټو څه قسمه مزاحمتو امنګ ننم کو 10 کاله بعد هم کو ځان مرګ تم په تیاری جیل تم په تیاری چې کومه قرباني موږ نه دا خاوره غواړي اب موږ ورکوو خو دا سوچ زموږ نن هم دی او 10 کاله بعد هم دی چې موږ دا قومونه چې ټوټې کې نو دا خاوره موږ دا زموږ دا د الله د موږ له راکړې ده او موږ دې وارثانی زه بازو مې نه منم په یو حالات نه منم نه حق منم نه خاوره منم تاسو وایي چې په دې دغې زه مداخلت نه منم په زموږ په دې ځمکو بالکل نه منم جی که موږ تاسو سنگر خان صاحب یو تپوس تر نه کوم اسی یو عام لیول څه تپوس کوم ستا یو علاقه کې صاحب جایدادي ما سره تاریخ مشته دی ستاسو د نیکونو چې هغه ملک ستا د نیکه د زمانې نه دی خطا نه دی لیدلی خو ستا د نیکه خاوره ده خو تاسو خو دا تاریخ شته چې ثبوت شته چې دا زما د نیکه خاوره ده ورته زه ووایه چې 300-400 کال وشو زمونږ د مشرانو د روایت وینا مطابق ته ماته یو نښه ثابته کړه چې دا مې قبر دی دا مې مقبره ده دا مې کلی دی او په دې زمانه کې تا نه ما دا 5 روپۍ راوړي دا مې د نیسه راوړي زه به تا ته په علم کې اوس ما سره دومره جوړ تاریخ ته دې خبرې نشته خو تقریبا د برټش حکومت کې تقریبا دوی دغه زنجیراله دوی په زور زنجیر راوړو او دغه وخت زما نیکونه او زما د قوم مشران 4-5 سپینګیري دغه وخت تکړه کسان او ورته کېناستل زمونږ مشرانو بې ډزې وکړلې دوی ساسونه کې یو مې مړ کو انګریزان او تختیدل پای کې زما مشرانو 25 سال قیدونه تیر کړل پای کې زما مشران داسې مشران خاورو ته لاړل چې هغوی په 30-40 سال کې د بازو پول ونیلی نو تا شپږ شلې کاله یا 100 کاله یا 20 کاله مخکې تا مانه کدا عمل ګټلې په انګریز ته نه دی ګټلې ته په مانه دا عمل څو ګټي موږ دا قوم د شپږ قوم لمن دې کې موږ مرته تیاری جوبله ته تیاری اور قسمه مزاحمت تا
د دنیا په سر چې کوم مزاحمت موږ تیاري موږ سټیټ ته دا ریکویسټ کوو چې موږ نه دا خلک قلار کا موږ کم خلاړ شو. ملک صاحب دغه خبرې لرازم کنه چې دلته کې د بدقسمتۍ ټکي به استعمال کما چې د عثمان خیل یا د پلانکار داس یو تاریخ ته چې دلته کې په لوی ځمکه باندې د مرګونو تباہي کیږي یو طرف ته بل طرف ته نو دونه غټ ځمکه به خلک پرې دي. دا خبره کله راشي سنگرخان صاحب برز ما په قومي جلسه کې دا خبره کړې وه نو مزرس سوچ والما یا پاک پردګار دا بازو مې 40-50 هزار چې ځمکه ډیماند کوي او چې موږ په 2 غزه برید باندې قسمیه خبره کوم موږ په پران باندې موږ یینو شوي دي او کیږي والله نوم د خدای کرور ته یو چپاق ځای پرې رور په وجینی رور دا به بچي ابازو مې خو دا پته نه لګي چې دا څوک ته د کم ځای دی دا خو دې سوچ مې نه ساتي صرف دا به موږ باندې احساني دا به موږ ثاني چې په قلار دي کینی اسنه چې موږ بازو په پول ور پوریزو پنیر ځکه چې موږ سره مشران نه دا تاریخ پروت دی چې د غټ نیر نه بره دمه سې یو انچ خبره نشته نه دا خو دې پور را رسیدلی دي جنو دا خو بس بداوی هم چې په یو وخت کې راغلي کړه یا په یو زموږ په ناپوهتیا باندې یا زموږ په کمزورتیا باندې او بیا د څه زمانہ مخکې تقریبا 1991 کې د دې موږ سره یو جړپ راغی سرجی پای کې بیا زموږ یو پیا مومن ډي سي 400 ده زما والد صاحب ژوند دی الحمدلله دغه وخت ډېر تکړه سړی هغه قوم ته جوابونه وکړو قوم راغون شو او موږ سره د جیبه معاهده وکړه دغه معاهده شته موږ د بازو مې دغه معاهده شته موږ سره تکل ټکم ډېر غواړي چې تاسو ته ثبوت صدر کولای شم او دا دواړه ډي سي ګان رالو یو هغه کې پیو مرجر نو شو او دا هغه 400 د ډي سي او دا ته چې موږ ته چونه واچوله هغه چونه راته واچوله د ناصر باغ ورته وایي د بازو دی ولید شاجن مې د باغ څخه پیوز د سیو پټه راته واچوله زپکه چې په خپل موجوده او پاغه دا فیصله وشو چې دینه پورته به دا خطه به د بازو مې ته ناراضي او دینه پورته به کم د بازو مې نه درځي نو دا د بان مې نور سره نه پرې زموږ په هغه شتام لاندې چې کم د زموږ دا وخت تیر شو نن دوی بیا راپورته شو دا کوم والد چې تراغلی ده کنه دا ډېر برید دی دی ولې نه چې لک بر راشي دي چې یو 2 باغ دي تقریبا یو زبدایم چې یو 100 غز بارادیز کې یو کند راغلی ده په دې کند باندې زوم چونه چوله شوي شته مشته او د عام خلکو نه ده د 2 ډیسټریکټ د سګانو کړی ده اشتا موږ فیصله وشول چې راپورته عمل بزنه درځم خکته بر افسټن راځي کدا چې مال دې مل راځي نو ان شاء الله چې دا ورځ باندې سنگرخان سره تنځ دی ویني خبره بل کوم منیر ته زی موږ متفق علی عمل دا تیار کو چې څومره د اقرب ډاګ نه راونی سره د پلې اصغره پوري چې څومره دا ټوکړه ده په دې چې د دې باره کې څه قسمه تنازعات راتلو موږ دا ټال قوم به کټیو سیاسي خلک براله په خپل بیس باندې سملو کې आवाज وچتای او قوم په خپل ودرګو ټوپک نه رالو او هغه پورې چې د سو پورې چې کم دی منګه د حد نه بار شوی نو بس منګ به ولاړ په خپل خبره بملکی او بغیر مرګ منګه دا خبره چاته په یو حالات باندې دی ها تاسو یو بل خبره وکړه چې یاره چې کې دی شي چې دا قام په دې مجبور شي چې د نیر طرف ته لاړ شي د دې څه مطلب نو سرجی او خیران مثال کې څنګه او دا نیر کم زیاده او جی سب ثابتو مې ته جی په پښتو کې مثال کېږي وای تنګ مت نو جنگ ماتي او وای زته پورې واړم ولا له مینور واړي منګ وای چې دا لګه د بازو مې غانو ډېر غټ جیداد دي چې موږ لب کې لګي سره کی او هغه وای چې تاسو د خوش سروګانی دي دینم زي دا نرجی د مومنډم نه راوته او ډایرکټ تقبې ټکر ته رسیدلې دا غټ نه دا د مومن ډیم دلته دا کم نیر خوانه نیر راوتی دا غټ نیر راوتی دا ټکر ته رسیدلی د دین د زمونږ د اباو د اجدا موږ ته خبره ده چې دین لوی نیر پورې د زمونږ ملکو زم مې سپته دا ویم چې ته ماته د زغه ته 200 کال پورې تاریخ کوی شم ته ماته د 0 کال تاریخ مخکې خو ځاستا څنګه و صحیح بس دا یو داس د مګه ستا څنګه و زر کال مخکې ته ستا ابا وجدا عیسی وړي کرلی دا چې ته تعالی لازم کړاله او ته د کم ځای راځي ته اخیل مې د کاکا سم نسی یو سری د تملو د پر هر ځای کې نو دا خو زه قوم ما زه خو د خاورې بچی ما د مومن بابا بچم د کوم زمانه نه په خبره پروت ما